یو بل زما یو خوږ ملګری دی. صاحب یو تاسو نه کوم جی جی په یو کمره کې چې مطلب سیلینګ سکای بلو کلر وي هغه سره به څنګه وي؟ یاره دا خو ډېر ښکلی ښکاري جي. مزه به کوي اوس ډېر زیات به ښایسته دې ښکاري. سره به کارپېټ به مونږ کوم اچوو؟ دې سره کارپېټ تاسو دې کې چې دا کوم داسې براون کلر دی که نه داسې مو سره اچولی شي او دا ګولډن مو سره اچولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم حسین احمد تاسو سره نن راغلی یم دلته کپړو سلیکشن کوو. تاسو ته دا آیډیا درکوو چې تاسو کور کې پردې لګوئ صوفې جوړوئ بیډ شیټ جوړوئ د هغې دپاره به تاسو د کپړو سلیکشن څنګه کوئ. نو د هغې نه مخکې چې تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ تاسو زموږ نوټیفیکیشن په اسانه باندې ملاویږي. نو راځئ چې سټارټ اخلو. موږ چې کوم دیوال سلیکټ کړی دی او هلته مطلب دا چې سلیکټ څنګه شوی دی یا دیوال باندې رنګ څنګه شوی دی هغې سره موږ د کپړې انتخاب کوو تاسو ته ښایو چې دا کپړې سلیکشن څنګه کېږي. نو زه لاول ما سره چې یو دیوال دی هغه داسې دیار کلر دی. نو زه غواړم چې هلته دا کپړه ولګولې چې د دې بیکګراوند چې کوم دی دا لږ لایټ دی دې باندې دا اف وایټ ګل دی او دا چې کوم دی دا د کلر زموږ دیار کلر سره میچینګ خوري. نو مطلب دا چې تاسو سره دا مشوره ده چې کله هم داسې دیار کلر وي نو بیکګراوند لایټ چینل پکار دی او په هغې باندې دا ګل چې کوم دی دا لږ ډارک وي دا دې لپاره سیوټیبل ده. حاجي بله زموږ دویم انتخاب چې کوم دی موږ سره په یو کمره کې سیلینګ کې د سکای بلو ټچ دی د هغې لپاره زما خپله رای دا ده چې موږ دا کپړه ولګوو ولې چې دې بیکګراوند هم لایټ دی او په دې باندې چې کوم دا ګل جوړ شوی دی دې کې سکای بلو ټچ شته دی معمولي شان پکې داسې ګولډن کلر هم شته ټچ دی پکې داسې انتخاب تاسو کولی شئ چې کله سکای بلو ټچ وي پکې دا په اف وایټ دیوال باندې به دا ډېره ښکلې ښکاري. د دې کپړې پرنټ تاسو وګورئ که چېرې تاسو سره په کمره کې داسې پینک ټچ وي معمولي شان نو دا کپړه د ګولډن او د پینک کمبینیشن ډېر ښکلې جوړېږي. دې کې چې دا کم مثال کے طور پر دا بیکګراوند دی دا لایټ دی ګولډن پې دا ګل شوی دی او دا ګل چې پکې منځ کې دی دا پینک ټچ دې سره بیډ شیټ هم ډېر مزدار ښکاري او دې سره د صوفو کوشن بیا تاسو جوړل شي ډېر ښکلی ښکاري. دا مې یو ښکلی انتخاب دی. بلې کپړې زه انتخاب کوم که چېرې تاسو سره د ګرې ټچ وي د ګرې سلیکشن پې تاسو کوئ دا د هغې دپاره هم صحیح ده ځکه چې دې کې یو ډارک کلر دی یو لایټ کلر دی. کله نه کله موږ د نور رنګونو نه داسې بور شان شو نو مطلب دا چې نن سبا سیم دور دی چې خلک لایټ کلر نه خوښوي دا ډېر فرېش شنې پردې څوک نه خوښوي. دا مطلب دا چې تاسو له په ګرې کې سپورټ درکولی شي چې کله ستاسو په کمره کې کارپېټ یا قالین ګرې کلر لګېدلي وي دا پردې تاسو په هغې باندې اخیستی شئ دا مطلب دا چې ښکلی انتخاب دی. دا کپړه زموږ سره چې په دې کې لږ شان د لایټ براون ټچ دی تاسو که ورته وګورئ په دې کې دا شاین چې کوم دی دا ګولډن دی او دا براون کلر هم پدې کې شته او بیکګراوند چې کوم د دې لایټ دی دې ته تاسو مطلب دا چې لږ شان رانږدې کړئ کیمرامین صاحب دا لایټ مهندي کلر هم دی او دا براون کلر هم پدې کې د شته او دا مطلب دا چې دا بیکګراوند کې دی هم اف وایټ او لږ معمولي شان پکې د ګولډن ټچ هم شته دي. دا کپړه هم ښایسته ده. بل که چېرې تاسو شین کلر خوښوئ ګرین چې ورته وایي او بانجاني کلر چې کوم دی پرپل نو تاسو په کمره کې که چېرې صوفه پرته وي یا هغې کې ګرین ټچ وي یا پکې بانجاني ټچ وي تاسو دا کپړه هغې کې استعمالولی شئ ولې چې ګولډن او د دې ګرین کلر کمبینیشن ډېر ښکلی جوړېږي. دې کې چې کله بیډ شیټ هم جوړ شي او دې سره ساده کپړو کې دا پرپل کلر یا د ګرین کلر کپړه استعمال شي او کاریګر پکې خپل مهارت وښیي دې نه بیا د دې مزه یو په دوه شي. دا کپړه هم ډېر مزېداره دی ګولډن او ګرین ډېر ښکلی ښکاري. حاجي دلته زه راغلی یم یو بل دوکان ته زموږ د ملګري دوکان دی او زه سره هم ډېرې ښایسته ښایسته او اعلی نمونه کپړې دي هغه که د پردو وي که هغه د بیډ شیټو وي که هغه د صوفو وي که هغه د مجلسو وي. دلته یو بل زما یو خوږ ملګری دی. صاحب یو تاسو نه کوم جی جی په یو کمره کې چې مطلب سیلینګ سکای بلو کلر وي هغه سره به څنګه وي؟ یاره دا خو به ډېر ښکلی ښکاري جي مزه به کوي اوس ډېر زیات به ښایسته دې سره ښکاري. به کارپېټ به مونږ کوم اچوو؟ دې سره کارپېټ تاسو دې کې چې دا کوم داسې براون کلر دی که نه داسې مو سره اچولی شئ او دا ګولډن مو سره اچولی شئ اپشن پکې دا شته چې په دې باندې تیز چې کوم سکای بلو دی دا هم اچولی شئ ډېر ښکلی کمبینیشن. او د دې نه مونږ میټرس جوړولی شو؟ یاره میټرس دپاره خو جوړولی شي په خپل تر باندې خو د میټرس دپاره چې کوم سپیشل کپړه ده که نه دا پیړه کپړه ده دا جیکاټ کپړې دي او دا فار ایور دي لکه لانګ لایف دي. دې کې میټرس جوړېږي صوفې جوړېږي دې کې میټرس جوړېږي صوفې جوړېږي د فوم کور جوړېږي متکې جوړېږي بالښتونه جوړېږي نو بیډ شیټ جوړېږي نو هغه داسې شاهي ټچ بیا ورکوي چې کله دې سره تاسو د ګولډن استعمال کوئ که نه او دا کپړه مجلس کې استعمال شي نو ډېر زیات هغه سونې په سهاګه دا هغه سي ټچ بیا ورکوي ډېر ښکلی به ښکاري. صحیح دا هم د مجلس دپاره دا کپړه بالکل ټیک ده دا براون او د ګولډن کمبینیشن جوړېږي دا هم د مجلس دپاره ډېر ښکلې کپړه ده. حاجي دا وه د نن ویډیو تاسو ته موږ د کپړې د انتخاب هغه مشورې درکړې چې کپړه څنګه سلیکشن کوئ سوچ سمج سره د کمرې
ډیزاین ته ګورئ صوفې ته ګورئ هغې کې څه نوي ټچ وي تاسو سره سپلو میلاویږي نو بیا ولې د کپړې خریداري کوئ لږه ډېره آیډیا به تاسو شوي وي انشاءالله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي که تاسو چېرته دا ویډیو خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ د لایک کې شیر کې او ملګرو سره شیر کې ګروپونو کې هم شیر کې تر بلې ویډیو پورې په لوی الله هم سپارم د الله په امان